کې چې رسول الله کله دعوت شروع کړو 3 کاله پټ دعوت او بیا د هغې نه چې کوم د بښکاره د مکه مکرمه کې د مکې دشمنانو کافرانو د نبي علیه السلام سره هر قسمه دشمني کوله. یو کافرو مکه کې او هغه چې کوم دی ډېر نظرباز او په خلکو یې بد نظر چې څنګه ولګاو انسان به د منځه وړو. خلک لاړ او هغه کافر دی وایي چې ته راشه به د رسول الله خو من ډېر قسم ازمایښتونه وکړل خو هېڅ هره منصبه پرې ناکام کېږي. ته پرې دا بد نظر وازمایه چې دا استعمال شي او ختم شي. نو هغه کافر چې کله را روان وګوره بد نظر دا حق دی. نبي علیه السلام فرمایي العین حق، بد نظر دا حق دی او رښتیا دی، څوک به انکار نه کوي. او دا د انسان په خپل هم لګي او دا د سترګو کې جراثي دي چې کوم انسان دی ور مخامخ کي نه انسان وایي مرګ ته رسوي، قبر ته ځناور چې کوم دی اوښ پټۍ ته رسوي. نو هغه سړی چې کله کافرانو راوستو په رسول الله باندې بد نظر لګاوله الله تعالی نبي علیه السلام ته دا آیتونه راولېږل فاجتباه ربه فجعله من الصالحین. پیغمبر دا آیتونه ووایه نظرباز را روان دی چې په نظر باندې دې خراب نه کړي. نبی علیه السلام د کافر د راتګ نه مخکې د آیتونه وویل، مخکې د سوره نون یا د سوره قلم دا آیتونه دي د هر مسلمان له ویل پکار دي سار او بېګا فاجتباه ربه فجعله من الصالحین اخر سره پورې. څوک چې دا وایي الله تعالی به د بد نظر نه ساتي او بد نظر دا رښتیا دی، د هر چا لګي، څوک دا نه وایي چې د ما نه لګي. خو لیکن دا یو ګزارش دی هغه خلکو ته چې کومو خلکو نظر لګي هغې له پکار دا چې ماشاءالله دې وایي. د نظر نه بچ کېدلو دپاره ښه خبره دا ده انسان دې ماشاءالله وایي. او څوک دا غواړي زه د بد نظر نه بچ شم دا فاجتباه ربه فجعله من الصالحین دا دې وایي. آخري 3 سورتونه دې وایي سهار او ماښام. د دې په برکت سره به الله تعالی د بد نظر نه بچ کوي. ګوره بد نظر دومره خطرناک شی دی چې توپ او راکټ هم دومره بد نظر خطرناک دی لکه څومره چې بد نظر انسان ته چې کوم دی ضرر او انسان نقصان ورکوي. په لږ ساعت کې غټې غټې مشیندرې ودروي، په لږ ساعت کې غټ چې کوم دی ګاډي په سر کوي او غټې غواګانې میخې چې کوم دی په هغې باندې خپې او لاسونه مخپې ماتوي. نو لهذا موږ او تاسو ته پکار دي چې په خپلو ماشومانو په خپل ځان په خپل کور په ټولو خلکو باندې د آخرت صورتونه وو او فاجتباه ربه فجعله من الصالحین دا وو. د دې برکت سره به انشاءالله تعالی موږ او تاسو د بد نظر نه چې کوم دی بچ کېږو. ځکه دا الله پاک رالېږلي دې لپاره د خپل پیغمبر دی چې ګوره سړی روان دی بد نظر باندې ازمایي. نو ته خیال کوه دا صورت ووایه چې د دې برکت سره ته چې کوم دی د بد نظر نه بچ شي. نو موږ او تاسو هم دغه صورتونه ویل پکار دي لکه څوک د بد نظر نه په راکټ او توپ او په سپي او په څوکیدار باندې نه بچ کېږي بلکې په اعمالو د پیغمبر علیه السلام په اعمالو باندې انسان چې کوم دی بچ کېږي.